نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله جل مجلوه بخبل خصوصي فضل کرم سره مونږ تاسو ته د تمام ادیان سابقون ښکلی خیسته او جامع دین را کړی دی او دا دین ته الله جل جلاله په قرآن کې په خپله د اسلام نوم ایښی دی. الله وایي ان الدین عند الله الاسلام. د دین اسلام دراتلون بعد د قیامت د ورځې پورې الله جل جلاله ته بل هیڅ دین قابل قبول نه دی. الله پاک پخپل وایي ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه. سوک چې د اسلام نه علاوه په بل دین پسې ګرځي هیڅکله به دا دین د هغه نه قبلېږي او دغه کس به د قیامت په ورځ باندې ډېر تاواني او نقصاني. دین او اسلام د یو څو غټو خډو خبرو نوم دی. یو ته اعتقادیات وایي، بل ته عبادات وایي او بل ته معاملات وایي او بل ته اخلاقیات وایي او د یوې خبرې نوم دی عقوبات، اسلامی سزاګانی. بنیادی عقیدی پنځه شپږ عقیدې دي. تاسو اجمالاً واورېدې. عقایدو بس دویم نمبر هغه عبادات دي.
او بار بار دا خبره تاسو اوریدلې ده چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د نبوت د ژوند او د زندګۍ دوه حصې دي. یو په مکه مکرمه کې مدینې ته د هجرت نه وړاندې او دویم په مدینه منوره کې د مکې مکرمې نه مدینې طیبې ته د هجرت نه بعد. د لومړنۍ حصې مقدار دی 14 کاله او دویمه حصه ده 10 کاله. د لومړنۍ حصې نوم دی قبل الهجرت او د دویمې حصې نوم دی بعد الهجرت. یوی حصې ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ژوند مکی دور او مکی زمانه وی او بل حصې ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام مدنی ژوند او مدنی دور وی. اعتقادیات د دې حکم د الله د اړخه راغلي دي قبل الهجرت مکه مکرمه کې او 99% عبادات دا د الله د اړخه راغلي دي بعد الهجرت. مکه مکرمه کې چې تر څو پورې د الله پیغمبر وو نو د مکې مکرمې په اعمالو کې یو عمل تبلیغ نبی علیه الصلاۃ والسلام تبلیغ کول، بل عمل د قرآن کریم تعلیم د قرآن کما حساب شنازلی ده نبی علیه الصلاۃ والسلام داغی تعلیم نو مسلم و مسلمانانو ته ورکولو. کله په یو کور کې کله په بل کور کې کله په بل کور کې د مکې مشرکانو باندې پرې خودل د صفا او د مروه د دواړو غرونو ترمنځ محله وه او په دې کې کورونه یو کس پکې مسلمان شو دا هغه نوم ارقم د ایمان درولو نه بعد خپل کور د الله پیغمبر ته ورک چې بس دا زما دا کور دا ستا مدرسه شو. په دې کې د قرآن تعلیم ورکوه. نو د سیرت او د تاریخ په کتابونو کې راځي اسلام په تاریخ کې د قرآن کریم د تدریس او د تعلیم او د تبلیغ اولنۍ مدرسه د هغې نوم دی داری ارقم. اوس د هغې نام و نشان هم نشته دی او دریم عمل د مکې مکرمې په ښار کې د الله د قرآن تلاوت الله پیغمبر به هم کولو، کم صحابه کرام چې مسلمانان شو هغې به هم کولو. او څلورم عمل د مکې مکرمې په ښار کې
هغه اودس او پنځم عمل د مکې مکرمې په ښار کې د منځونو د حکم د نازلېدو نه وړاندې هم منځو او د پنځو منځونو د حکم د نازلېدو نه بعد هم منځو او شپږم عمل د الله ذکر دا یو څو اعمال د الله د اړخه راغلي منځو پنځه وخته خو اذان نو اقامت هم نو د جمعې په ورځ باندې د جمعې مونځ هم نو د جنازې مونځ هم نو د زکات حکم هم نو روژه هم نو حج هم نو نو 99% احکام دا الله دا اړخه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ذریعه سره چې کوم راغلي دي هغه د هجرت نه بعد عبادات تو کې ګڼ تقسیمونه د قرآن او د حدیث پرنا کې اهل علم کړي دي یو تقسیم پکې دا دی چې عبادات دو قسم دي یو عبادات عامه او یو عبادات خاصه عبادات عامه مطلب دا دی داسې عبادتونه چې د امت محمدیه نه وړاندې کم امتونه راغلي دي هغې ټولو ته الله رالیږلي او عبادات خاصه او مخصوصه مطلب دا هغه عبادات صرف د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا هغه امت ته الله رالیږلي مخکینو دپاره نو په طور مثال د مخکینو امتونو دپاره د تیمم حکم نو د تیمم حکم هغه د دې امت دپاره دی هغې به هر حال کې اودس کولو تیمم اجازت دی دویم دا هغوی چې کوم مخصوص معابد عبادت خانی وي د یهودیانو یا د عیسایانو نو په هغه مخصوصو عبادت خانو کې به د دوی مونځ کېده بل ځای کې به یې مونځ نه کېده کور کې دوکان کې حجره کې پټي کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی جعلت لی الارض مسجدا وطهورا دا ټول ازمکه الله پاک زما د بارا داسې جوړه کړې ده لکه جومات لہذا د ځمکې په هر حصه باندې مونځ کېږي چې ظاهري پلیتي ورباندې نه تېره جمعه یو ملګري رانه تپوس وکړو په دې سړک باندې مونځ کېږي نو مونځ ورباندې کېږي هغه د څه شک او د شبهې که څوک هسې هم پې ولاړي او جانبازي نی خور کړي سپور سړکی او په سترګو ورته به میډیا چې نه ښکاري هم پې مونځ کېږي او چې څادر دې پې خور کړه جانماز دې پې خور خود مونځ کېږي دا د نبي علیه الصلاۃ والسلام وینا جعلت لی الارض مسجدا وطهورا
او کچیرته په لاره باندې خرم تیریږي او اسونم تیریږي او چیرته وړي میتیازي بي کړي یا سپین پی تیریږي نو حدیث کې راځي الارض اذا جفت فقد زکت زمکه چې اوچه شوه پس پاکه شوه انسان به میتیازي کړي دي یا زناور به میتیازي کړي دي په نور سره یا په هواګانو سره یا په مرور د زمانې سره هغه د متیازو ځای اوچ شو بس مکه پاکه شو او جعلت لي الارض مسجدا وطهورا او الله پاک وای دا الله پیغمبر وای زمکه سما د پاره الله پاک داسې جوړ کړی ده لکه د اوبو سره انسان پاکیږي نو په تیمم سره هم انسان پاکیږي وبنه ملوي ورکوټي بي او د سیده او وبنشت دي هم انسانو سره پاکیږي او که غټه بي او د سیده جنابت دي یا وبملاويږي نه او یا یو سره دومره مریض دی چې غسل ورکې نو هغه بیماری نورم سیوا کیږي نو دا هغه د باره که وبشته دي هم تیمم جایز دی اگر چې هغه جنوب دي تر څو پورې چې هغه بیماری کمه شوي تیمم دی که بس منځونه دي کوي او د تیمم آسانه طریقه ده بس یو ځل لاس پس مکه هوا او په مخې ومګه او بیا یې هوا یو لاس او بل لاس باندې ومګه که په سپوره تیږه دي لاس وال ام سیده او که په دیوال دی لاس وال ام سیده او که خاوره پرته وه او په خاوره دی لاس وال خامخا دوړې ورپورې خلي داسې ویسنده او یا ولا پوکی ورکا او بیا په مخ راتیر که بعد تیمم یو ځلې یو صحابي عمار رضی الله تعالی عنہ هغه جنوب شه او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه تم جنابت عارض وبنوي ادوارو اختلاف راغه عمر وی زه خو تیمم نه کوم عمار بن یاسر وی چې نه تیمم بکوم د الله پیغمبر وی دي عمر فاروق ما ته خو نه دی یاد خو چې ته وای دا الله پیغمبر وی دي بس هغه د پښتو خبرو ګناه سابقار زمام تیمم وکم دا عمار بن یاسر تیمم وکا خدای ته د تیمم ته طریقې نه خبر ورکوټه او د اسبادي چا کړي لوی او د اسبادي چا کړي نو د تیمم عمره طریقه ده او د جنابت د تیمم دغه طریقه ده خدای دا الله د پیغمبر نه اوریدلې نو د تیمم په دې نیت وکړو چې خاور کې اورغړې ده نبی علیه الصلاۃ والسلام تراغله مسله وړاندې کړه تاسو یو کو نو وی چې خبره خدای عمر سیده تیمم کیږي دغه به او د سینا هم ها خو عمر ته وی چې د تیمم طریقه لري خطا کړی ده د لوی به او د سي او د وړي به او د سي د تیمم ما هغه یو طریقه ده نو د الله او د الله د رسول او د الله د دین خبرې دا به د عقل پته ده
نه تلي خاوره سړی ګنده کوي او په مخ باندې څوک دوړه نه پرېږدي چې دوړه پرې راشي خلک مخ ووینځي او دلته کې الله وایي چې بس خاوره په مخ وموږه پاک شو د جنابت نه پاک شو د وړې بیا اودس نه پاک شو مونځ هم کوو طواف هم کوو عمره هم کوو جعلت لي الارض مسجدا وطهورا نغرض دا چې دوه قسم احکام دي یو احکام عامه دي او بل احکام مخصوصه دي منځ او زکات دا احکام عامه دي سورة انبیاء کې الله وی وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لمختلف أنبياء کرامو بیان الله کړی دی او دا غین ورسو بیا الله وی چې دغه انبیاء کرامو ته مون د خو کارونو د کولو حکم کړیو د منځونو حکم مرته کړیو او د زکاتونو د ورکړې حکم مو ورته کړیو نو منځونه په مخکینو امتونو باندې او زکات هم په مخکینو امتونو باندې دویم تقسیم علماء دا کړی دي چې عبادت درې قسم دي یو عبادات بدنیه او بل عبادات مالیه او دریم قسم عبادات مرکبه عبادات بدنیه هغه عبادت توي چې د هغې د ادا کولو لپاره تش بدن استعمالي د مال استعمال د بده حاجت نه موس او روجا دا د عبادت بدنیه او اصول دي ډیر او زکات عبادت مالی دي دا بنیاد دي نورم ډیر قسمونه دي او حج دا عبادتي مرکبه دي پیسې به هم لګي او خپل ځان به هم ستړی کې نو هله به حج کېږي نو زکات دا عبادتي مالی دي او دا عبادت عامونه دي شروع کی مکه مکرمه کی دا الله دا ارخه د مز حکم هم راغلی او د زکات حکم هم راغلی خو د زکات د تفصیلات او بیان نو راغلی په مکه مکرمه کې د زکات حقیقت صرف دومره چې کوم مسلمان ته به الله وسور کړیو په د باندې دا فرض وا چې دی به د بیوسه مسلمان مدد کوي دا هغه د زندگی د ضرورتونو خیال بساتي بس دا نور تفسیرات پکې نو د عاشوري روژه به د الله پیغمبر نیوله صحابه کرامو هم نیولي صحابه کرامو ته به د نیولو حکم هم کولو صيام ایام البیض دا هری میاشتې 13 14 15 دا درې ورځې دي د ایام البیض وایي دا روژې به هم د الله پیغمبر نیولي دا رمضان روژې نه وي نبی علیه الصلاة والسلام چې کله د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت وکړو نو د هجرت نه یو نیم کال بعد
اول د الله د اړخه د رجوع حکم راغه او ورسره د فطراني حکم راغه او بیا د رجوع نه بعد دریم نمبر کې د زکات حکم راغه. بیا پکې د شارحینو او د مفسرینو دوه رأی دي. د یو جماعت د علماو رأی دا ده چې زکات فرض شوی دی د هجرت په لومړني کال باندې، او د دویم جماعت رأی دا ده چې زکات د الله د اړخه فرض شوی دی د هجرت په دویم کال باندې. راجح قول دا دویم دی. یو کال تیر شه د هجرت بعد دویم شروع شه د الله د اړخه د زکات حکم راغی. د بخاری شریف حدیث دی بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. الإسلام 5 ارکان دي، بنیادونه دي. یو کلمه د شهادت ده، لا اله الا الله محمد رسول الله، او دا سلوري غټ ستنې دي، مونځ، زکات، حج او روژه. نعوذ بالله ثم نعوذ بالله د زکات د فرضیت نه انکار دا کفر دی. الله دې زموږ ستاسو د ټولو حفاظت وکړي. او د کم کلی او د کم وطن او د کم خار خلک چې مشوره وکړي چې زکات مونږ منو او فرض یې ګڼو خو زکات به ورکوو نه، نو چې اسلامي حکومت په اسلامي حکومت باندې دا فرض دی چې دې کلي خلکو ته وایي چې دا سمجوتا دا معاهده دا ماته کوي او د زکات د ورکړې فیصله وکړي. کوي که خبخه او کني حکومتي وخت به ورسره جنگيږي ته هغه وخت به شي یا دا خلک مړ کی او یا د زکات ورکولو ته تیار شي. د بخاری شریف، د مسلم شریف او د صحاح سته او صحیح حدیث دی چې کله د الله پیغمبر د دنیا نه لاړو حدیث کې راځي وكفر من كفر من العرب، وكفر من كفر من العرب، او په عربو کې څه خلک کافران شو. نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. یو ډله پکې داسې وه چې هغوی خو د سره مرتد شو، یو ډله پکې داسې وه چې هغوی مسیلمة الکذاب د یمن اوسیدونکی و او د نبوت دروغجنه دعوه یې وکړله چې زه د الله رسول الله الله نبی یم. بعضې خلکو په هغه باندې نعوذ بالله ایمان راوړه، لکه موجوده زمانه کې قادیانه. او دریم قسم خلک پکې داسې وو چې هغوی د زکات د فرضیت نه د سره انکار وکړو. دا درې وړه ډلې خو مرتد او کافران شو. او څلورمه ډله داسې وه هغوی وی مونږ زکات منو خو زکات ورکوو نه،
نو صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه چې د الله د پیغمبر نه بعد خلیفہ شه بادشاہ شه په تمام صحابه کرامو کې د ټول نه زیات نرم دیله هغه صدیق اکبر دا الله د پیغمبر نه بعد د رسول الله صلی الله علیه وسلم او امت باندې د ټول زیات شفقت او رحم کوونکې او د هغې غمخوار او خیرخواه صدیق اکبر نبی علیه الصلاة والسلام پخپله وایي ارحم امتی بامتی ابو بکر زما د امتنا د ټولو امتیانو زیات رحم کوونکې زما په امت باندې هغه ابو بکر د دې باوجود نو کله دې خلیفہ شو او کوم خلکو د زکات د ورکړې نه انکار وکړ صدیق اکبر پویا را پویا کړه خو چې نه آماده کېدل نو د هغوی سره اعلاني جنګ او تر دې پورې والله لو منعوني عناقا او بعضو کې راځي لو منعوني عقالا لقاتلتهم وای زمانه با الله باندې قسمی چې یو ورغومي چې دی به د الله پیغمبر ته زکات کې ورکولو کله هغه د ورکړنې انکار وکړو نو هم زور سره جنگيږم او لو منعوني عقالا كما رسي چې اوخ به پټړنیو او مالک به د هغه رسینه هغه اوخ نیولیو او را بیا وړو په زکات به د الله پیغمبر ته ورکړه که اوخ یې ورکړه او د هغه رسۍ د ورکړنې انکار وکړه نو هم به ورسره جنګېږم په صحابه کرامو کې د الله د دین په مسله کې د الله د پیغمبر د خبرو د منلو په مسله کې د ټول نه زیات سخت مزاجه هغه صدیق عمر فاروق واشدهم في امر الله عمر یو صحابي دي او بدري صحابي دي او د دې لوی مرتبه صحابي دي یو ځلې یو کیسه کې جاسوسي کړې وه او دا کیسه ده نو چې څنګه خبره را مخې ته شوه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یا رسول الله اجازت راکړه چې په دې توره را سر دې نه قلم کړه رئيس المنافقين عبد الله ابن ابي ابن سلول چې کله وینا به تاسو کومه او الله پاک دې دې توفیق ورکړي دا عمل ورسې وایي چې نوې کال نوې کیږي نو دا کال چې نوې کیږي کنه دا د مسلمانانو کال نه دی دا د شا کال دی دا د عیسایانو کال دی دا د بيدینو کال دی زمون کال نوې کیږي په محرم کې نو مهرباني وکړئ هوایي فایرینګ دزي خپل بچی دا غي نه منع کوي ځان دا غي نه منع کوي هر سړی په خپل کور کې محنت وشلوي نعوذ بالله زمو قدرت خلیق کې شوي چې دا الله د پیغمبر په لار باندې راشي د نور خلکو په لار پسې مس نعوذ بالله شرابونه خوسکه زیناګانې خوسکه غلاګانې خوسکه دمتوبونه خوسکه چې د شانور وسنه کېږي کور کې سرورغونی تماشا د پاغیره پاسې ورزونه کوي
نو د خدای په قهر اخته د شپې په نیمه شپه کې 12 بجې نه خو ته چې شپه بدله شي نو الله پاک د دنیا دی آسمان ته راکوز شي او الله پاک بندگانو ته چې وي چې شته دي توبه ګر چې توبه وباسي شته دي څوک بخنه والا چې بخنه وواړي شته دي څوک چې دعا کوي او ته لاندې ور باندې راځي او بیا ستاده غډز په یو مسلمان باندې اولګي د هغه مرشه څومره لوی ګناه ده نو مهرباني وکړئ هر ملګری په خپل هم په خپل کور کې هم په خپل محله کې هم خپل محله کې چې کوم امامان هم دي هغې ته ویناګانې وکړي چې په دغه ورځ باندې ماښام کې مازدیګر کې اعلانات وکړي چې مهرباني وکړئ هوایي ډزې مه کوئ صحیح انشاءالله مهرباني السلام علیکم یا د درد خلق صبر وکړي خیر دا څومره د افسوس خبره ده کنه اسی چو صاحب راځي او موږ تاسو د مینت کې چې ډزې مه کوئ دلته کې عمر پکار دلته کې څوک پکار دلته کې عمر فاروق پکار خبر نه دی پوه شوې چې یو اعلان یې کړی چې مجال شته چې چا بیا ډز کړی الله دې د دې سره خو کې چې بیا هم دومره کوي الله دې زموږ ستاسو په حال باندې رحم وکړي څوک ورپسې اسلام آباد ته لاړ شي څوک ورپسې پنډۍ ته لاړ شي څوک ورپسې کراچۍ ته لاړ شي او چې لږ غوندې 2 روپۍ را پیدا کړي بیا ورپسې نورو ملکونو ته لاړ شي ای د خدای په قهر اخته دا پیسې الله دې له درکړي دي دا ځواني الله دې له درکړي دي دا صحت الله دې له درکړي دي چې ته د نوي کال د عیسایانو د نوي کال د بدلېدو په شپه باندې د بې حیایۍ او د شراب خورۍ او د زناکارۍ او د بېدینۍ لپاره څومره به غټ شي څومره خوند او مزې به والي څومره فایده به درته میلو شي الله پاک دې په دې خبر باندې ماته او تاسو ټول د عمل توفیق را نصیب کړي نو عمر فاروق ودې سره رئیس المنافقین عبد الله ابن ابي ابن سلول مرشو الله پیغمبر به جنازه کول نبی علیه السلام عمر ورته یا رسول الله نه خبر فلانی جگہ سے ویلی فلانی جگہ سے ویلی فلانی جگہ سے ویلی تر دې پورې چې د الله پیغمبر ودې د عمر فاروق د خمیس نه خپل شي رسول الله سکه په داسې منافق باندې د جنازې مسکی نبی علیه السلام ورته غوسه شو عمر پریمید الله پاک راته ویلي استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم الله راته استغفر بخنه ولا غواړي او کنه غواړي منه کړی نه ما بخنه ولا غواړي چې تر څو به الله منه کړی نه او دا بخنه سلام وخدا د زوی د خاطر خپل خو د منافقانو سردارو لیکن د زوی د غنم عبد الله هغه سوچ مسلمان او د الله پیغمبر خپل قمیص راوخولو او د رئیس المنافقین دی ورکه چې زوی له ورکه چې ورسره دا ورکه بدی کې ولا کفن ورکه چې زوی زوی خوشاله شي هغه د خاصه قمیص فائدہ نه راسي الله د پیغمبر قمیص د فائدہ نه راسي کافر مرده خصوص به خوشاله شي چې زما پلان د الله پیغمبر د دومره تکلیف راسولې او دې به موږ سره دومره احسان کوي نو اخر کې بیا بعضی خبره حدیث کې راځي بعضی آیاتونه الله پاک داسې را نازل کړي دي چې عمر کوم مشهور ده الله پیغمبر ته ورکړي ده الله پاک ماغه شي حکم را نازل کړي دي ولا تصلي على احد منهم مات ورس بیا صفا حکم راغه چې کم کس په کفر باندې مرشي په هغه باندې د جنازې موزه نه کې دا غیر بس بیا د الله پیغمبر مرشي صدیق دا وایي
یا صدیق داسې خلکو سره به ته څنګه جنګ کې چې هغه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله صدیق ورته وایي چې هر څومره کلمې وایي خو چې د زکات ورکولو ته یې غاړه نه ایښې جنګېږه به ورسره یو ځل راغه بیا راغه ګوره عمر فاروق دې سړی متاثره شو چې هغې خو کلمه وایي اخر کې عمر وایي چې زما شرحیصر الله مې زړه کوله وکړه سینه مې الله کوله وکړه او دې نتیجې ته ورسېدم چې صدیق رښتیا وایي جنګ ورسره پکار نه بیا ورسره جنګ وکړو نو په اسلام کې اولنی جنگ صدیق اکبر رضی الله عنه چې کړی دی هغه د هغه خلکو سره چې ځان ته مسلمانان وي کلمه به وي خو اجتماعي طریقې سره د زکات ورکولو نه انکار کړی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب